حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام فرمایل چې رب ذوالجلال فرمایل الکبریاء ردائی، الله رب العزت فرمایل چې دا لوی دا زما صادر دی، والعظمت ازاری، او دا عظمت او بلندی دا زما لباس دی. فمن نازعنی واحدا منهما، څوک چې بده کې ما سره جنگ کوي، د عظمت دعوی کوي او د لویۍ دعوی کوي، د تکبر دعوی کوي، ادخلته فی النار، جهنم ورته به داخل کم. یو حدیث کې دی قذفته فی النار، قذفته فی النار معنی القیته فی النار غیر مبالات به، ورته به دسه ور لړه کما چې اړو به سر خراب نه کما، اړو توجه به پیو نکړم، ورته به لړه کما. نو لوی دا صرف او صرف د الله رب العزت صفت ته هغه سره خوند کوي. مونږ د پاره حکم د عاجزۍ دی، ځان کم ګڼل، هر یو مسلمان د ځان نه لوی ګڼل. نو چې کله ته ځان کم ګڼې، مسلمان د ځان نه، هر بنده د ځان نه اوچت ګڼې، نو ته به د الله په فضل سره د خلکو په نظر کې دی لوی مقام او مرتبه به الله درکړي. من تواضع لله رفعه الله، څوک چې عاجزي اختیار کړي، ځان کم وګڼي، ځان نیست وګڼي چې زه هیڅ شی نه یم، رفعه الله، الله داسې سړي ته بلندي ورکوي او لوی ورکوي. د خلکو په نظر کې به دا لوی شي، د خلکو په زړونو کې به الله د مینه محبت واچوي. عاجزي اختیار کو.